السلام علیکم سټوډنټس د لیکچر په دې دویمه حصه کې چې د ویکیپیډیا متعلق دی نن مونږه د ویکیپیډیا متعلق څه نور څه انفارمیشن چې دی د هغې متعلق ډسکشن کوو زده کړه به کوو تر اوسه پورې مونږه دا خبره وکړه چې ویکیپیډیا چې دی د مور دین 300 لینګویجز کې خپل آرټیکل خپل سرویسز پرووایډ کوي او بیا مونږه دا وکتل چې ویکیپیډیا مونږه په ډیفرنٹ لینګویجز کې څنګه مخې ته راوستی شو په هغې کې آرټیکلز سرچ کولی شو بیا په دې کې د دې دا کوم لینګویجز چې دي زموږ کنسرن لینګویجز د هغې کې د دې کې څونه آرټیکلز موجود دي په ویکیپیډیا کې د هغې متعلق موږ بحث وکړو نور د دنیا چې څومره لینګویجز دي او د هغې څومره آرټیکلز د هغې څومره کنټریبیوشن دی په ویکیپیډیا کې هغه موږ وکتو بیا د هغې نه پس چې دی بیا موږ یو څو پریکټیکلی ډېر یو دوه درې آرټیکلز په هغې کې وکتل په اخره کې په هغې کې موږ یو خبره وکړه د سایټیشن یا د انفارمیشن سورسز د کریډیبیلیټي متعلق نو زموږ د ننني لیکچر یو برخه به دغه چې موږ د هغې متعلق په تفصیلي بحث وکړو او بیا بله حصه به دا چې موږ د یو یوزر چې کله ویکیپیډیا ته انټر شي یا ویکیپیډیا د یوز کوي ایز ا یوزر نو د ده څه رولز دي اصل کې بیسیکلی یو یوزر چې دی چې کله ویکیپیډیا یوز کوي نو د درې رولز دي په درې طریقو باندې یوز کوي یا د ریډري یا د کریټري یا د ایډیټري So let's start from the beginning. Wikipedia is the fifth most visited website in the world today. It is a non-profit website by the people for the people. اوس چې د سټوډنټس لپاره کوم امپورټنټ خبره ده دا یاد ساتئ For a student, Wikipedia may serve as a starting point, but they should not rely solely on the information given in its articles. We need to consult footnotes, references in these articles as they can lead us to some reliable information resources. نو زموږ د کوم مین ډسکشن چې دی هغه اکچولي د دې سټیټمنټ around it. So, roles of Wikipedia user. A user may be a reader, a creator, or an editor. Reader څه ته وایي creator څه ته وایي editor څه ته وایي دا به نن موږ په تفصیل سره وایو او ورسره به موږ په دې خبره ځان پوه کوو په دې کې دا لیکلي دي چې یو سټوډنټ چې دی د ویکیپیډیا باندې کوم انفارمیشن اویلیبل دي د په دې باندې مکمل ریلای نه ده پکار انحصار ولا مکمل د ویکیپیډیا په انفارمیشن چرته هم نه ده پکار چې سپوز تاسو ته یو اسایمنټ میلو شي چې د اباسین یوسفزۍ صاحب متعلق یو دغه ولیکئ یو مضمون ولیکئ یا د هغې د یو نظم باندې څه ولیکئ او تاسو د هغې دپاره تاسو لاړ شئ ویکیپیډیا ته او په ویکیپیډیا باندې څه اویلیبل دي هغه اکثر سټوډنټس نه دا غلطي وشي چې هغه کاپي کړي او بیا یې پیسټ کړي که نه خو کله کله داسې وي چې هغه انفارمیشن چې کله موجود وي نو هغه ریلایبل نه وي ریلایبل کله وي چې د هغې ښه باقاعده صحیح طریقه باندې د هغې په فوټ نوټس کې سایټیشن شوی سایټیشن مطلب دا دی چې دا انفارمیشن د کم سورس نه راغستی شوی دی چې د هغې باقاعده کریډیبل ریفرنس ورکړی شوی نو دا ډسکشن به نن موږ په دې ننني لیکچر کې کوو بیا به د لیکچر په اخره کې کوم کنکلوډینګ ریمارکس چې دي دې ته به بیا هم راځو چې the skills needed to discern fact from fiction on a Wikipedia page are the same skills needed for students to approach all information on or off the internet. Now, that discussion به موږ نن کوو. So let's start. څنګه چې په دې سلایډز کې موږ وکتل چې زموږ as a student په ویکیپیډیا باندې څه انفارمیشن اویلیبل نو په دې باندې ټوټلی ریلای نه کول پکار لکه دا یو ریسرچ آرټیکل نه دا به زموږ په ذهن کې پکار دی چې دا خبره محفوظ وي چې په ویکیپیډیا باندې یو آرټیکل یا څه انفارمیشن موجود دي دا ته ایز ا ریسرچ
ریفرنس په خپل ډاکومنټ کې نشي شاملولی ولې چې دا ریلایبل نه وي ریلایبل دا کله ریلایبل صحیح فرض که دا یو آرټیکل دی په مارخور په باره کې صحیح شو دې څه انفارمیشن ورکړي د مارخور is a large capra species native to Central Asia and Himalayas. It is listed on this list as near threatened since 2015. دا انفارمیشن دوس ورکړي دي چې دا مارخور چې دی دا د مطلب د ختمېدو ته نږدې دی اوس دا انفارمیشن دوی دا سټیټمنټ لیکلی دی خو کېدای شي اوس ګوره آرټیکلز چې دي دا خو تاسو ته ما په تیر آرټیکل کې ښه په تفصیل سره ویلي چې دا اصل کې صحیح عام عوام لیکلی که نه عوامو کریټ کړی عوامو اپلوډ کړی او مونږ د یوزرز لپاره د عام یوزرز لپاره اوس په دې باندې چې څه انفارمیشن دي نو هغه ویکیپیډیا د پالیسی ده چې هغه انفارمیشن پریدي په آرټیکل کې چې د هغې سایټیشن پراپر شوی لکه د انفارمیشن د کوم ځای نه راغستی شوی دی چې هغه انفارمیشن سورس دلته کې ورکړی شوی نو دوی چې دا کوم سټیټمنټ راغستی دی دی د دې سورس یې ورکړی دی په 2 نمبر باندې اوس دا 2 نمبر پس کم ځای کې کله چې تاسو د خپل ویکیپیډیا پیج سکرول ډاون کړئ اخري ته لاړ شئ او فوټ نوټس ته راشئ په اخر کې چې کوم نوټس ورکړی شي نو په هغې کې به دا سایټیشنز بالکل په دې ترتیب کې موجود دي په نمبر 1 باندې به یو څه انفارمیشن څه سورس وي بیا به په 2 نمبر باندې دا سورس وي په 3 نمبر به داسې بل سورس وي بیا به 4 نمبر باندې دا کوم سټیټمنټ راغستی شوی دا به چې دا سورسز ریلایبل سورسز ورکړی شوي د هر سټیټمنټ لپاره د هر سټیټمنټ لپاره کریډیبل ریفرنس ورکړی شوی په فوټ نوټ کې نو ویکیپیډیا هغه تحریر پریدي او هغه تحریر چې دی هغه وروستو بیا د دې آرټیکل نه وباسي چې کم پراپرلی سایټ شوی نه پراپرلی ریفرنس د هغې نه شو کړی شوی خو چې کله مونږ ایز ا سټوډنټ یو آرټیکل سرچ کوو نو په دې اوس په دې د ټرنکیشن چې شو د یو آرټیکل نه نان ریفرنس میټیریل لرکول په دې باندې ښه پوره ټایم لګي داسې کویکلی نه کیږي مطلب دا داسې اټومیټیکلی داسې کویکلی نه کیږي چې یو آرټیکل اپلوډ شو ودین ډیز چې دی نو هغه د هغې نه چې کوم نان ریفرنس یا انریلایبل انفارمیشن یې هغه ته لر کړی شي په دې باندې ښه پوره ټایم لګي نو مونږ ایز ا سټوډنټ یا ایز ا ریسرچر یا مطلب مونږ هغه ایز ا ریفرنس یوز کوو نو دا مونږ ته یوز کول نه دي پکار څو پورې چې پراپر ریفرنس نه خبره مونږ دا کوله چې مونږ ایز ا ریسرچ چې دی ایز ا سټوډنټ دا ایز ا مطلب فرست انفارمیشن یوز کولی شو چې مونږ ایز ا بګینر چې کله مونږ د یو څیز متعلق څه انفارمیشن څه مطالعه کول غواړو نو اولنۍ انفارمیشن مونږ ته په ویکیپیډیا باندې ښه ښکلې میلاویږي خو دې کې چې مونږ ان ډیپث انالیسیس یا ان ډیپث ریسرچ کول غواړو څه مزید انفارمیشن د هغې متعلق کلیکټ کول غواړو نو پکار دا ده چې مونږ د دې ریفرنسز نه فایده واخلو او دا په ویکیپیډیا کې ډېره غټه خوبي ده چې مونږ ته ریفرنسز ریډیلی اویلیبل دي مونږ ته په انټرنیټ په سرچ انجنز باندې خوارېدو ضرورت نه مونږ ته ریډیلی مختلف ریفرنسز د مختلف انفارمیشن متعلق اویلیبل لکه دا اولنی سټیټمنټ چې دی دا به موږ ته د دې دا چې د کوم سورس نه راغستی شوی موږ ته په انفارمیشن په بک 2 باندې میلاو شي په ریفرنس 2 باندې دغه شانتې دا دي نو دې ته لږ راځو ګورو چې دا سیکنډ ریفرنس دی څه شی فوټ نوټس ته راشئ سکرول ډاون کړئ دا وګورئ دا دی ریفرنسز اوکې په 1 نمبر باندې چې کوم سټیټمنټ لیکلی شوی هغې ته په دې سکویر بریکټس کې موږ چې ورته د غټ بریکټ وایو پښتو کې په دې سکویر بریکټس کې چې 1 څه ته لیکلی شوی نو هغه د دې انفارمیشن سورس نه راغستی شوی دی اوس دا انفارمیشن سورس دی څه شی باقاعده د دې تاسو ته لینک هم درکړی دی انټرنیټ آنلاین لینک یا یو آر ایل هم تاسو ته درکړی دی که تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دی به تاسو ته دې سورس ته بوځي دا کوم آتر چې دی د دې آرټیکل هغه کلیم کوي دا چې ما دا خپل پیس اف انفارمیشن چې دی دا د دې ریفرنس نه راغستی اوس دا ریفرنس څه شی دی دا د اخبار آرټیکل هم کیدی شي د څه جرنل ریسرچ پیپر هم کیدی شي او د ټول نه ښه ریفرنس چې وي که نه هغه یې بک پبلشډ بک یو بک هم کیدی شي نو دلته اوس 3rd ایډیشن لیکلی دی نو زما په خیال دا بک دی لیټ سی دا وګورئ په دې سیکنډ ټیب کې دا اوپن کیږي ها ایگزیکټلی بک دی په ګوګل
د ګوګل یو بل سرویس چې دی بوکس ګوګل بوکس دی په ګوګل بوکس کې د دې متعلق څه داسې انفارمیشن موجود دي لکه د دې بوک کور د دې آثر څوک دی دا پبلش شوی کله دی دغه شانتې ډېر ښه انفارمیشن په کومه لایبرري کې اویلیبل دی او که تاسو یې فرض که پرچیز کول غواړئ نو په کوم ځای کې به تاسو ته میلاو شي امازون باندې یا داسې مختلف قسم آنلاین بوک شاپس چې دي نو په هغې باندې دا اویلیبل او نو ای بوک اویلیبل مطلب دا دی چې دا په الکترونیک ډیجیټل حالت کې نشته چې مونږ یې ریډ کړو دا به خامخا مونږ یا پرچیز کوو ځکه د یو پیج وغیره ته ورکړی دی دا کوم انفارمیشن چې دی نو هغه د دې بوک پیج نمبر 701 فرست پیج باندې دا موجود دی صحیح شو نو دا یو پراپر سایټیشن دی ځکه دا ویکیپیډیا تر اوسه پورې لرکړی نه دی صحیح ده دغه شانتې تاسو وګورئ دا بالکل دا د دې د انفارمیشن دی د دې ځای نه راغستی دی دغه شانتې هر یو انفارمیشن لکه اوس په اردو کې د مارخور چې کوم پیج دی نو په دې کې چې هم دوی یو انفارمیشن ورکړی دی نو دا به سایټ کړی لکه اوس دا اولنۍ چې پوره خبره ده دا هم ښه پوره اوږد آرټیکل دی ښه پوره تفصیل سره بیان کړی دی د انګلیش کې ډېر په تفصیل سره اردو کې د هغې نه لږ کم تفصیل سره دی خو بهرحال یو 3 ریفرنسز دلته هم منشن دي لکه اوس اولنۍ چې کوم د ټاپ انفارمیشن و چې کوم ته یې 1 لیکلی و نو هغه زموږ سره اخذ شده به تاریخ 19 سپتمبر 2013 د دې عنوان باندې چې کوم آرټیکل راغلی دی شایع شده 22 اپریل 2004 دی اخذ کړی دی په دې تاریخ باندې او دا شایع شوی دی په دې آرټیکل کې په دې تاریخ باندې او دا د اخبار څخه آرټیکل دی د هغې نه یې راغستی بیا د دویم چې کوم انفارمیشن دی نو دا دی راغستی دی د یو ریسرچ ویب سایټ دا ډېر زیات ریلایبل سورس دی دې ته ځو چې په دا د څه متعلق دی دا د ډپارټمنټس بکنل یونیورسټي ډاټ ای ډي یو او بایولوژي ریسورسز نو په دې کې د دې متعلق دا یو قسم ده دا انفارمیشن چې کوم دی نو دا ښه کریډیبل سورس دی د انفارمیشن دغه شان پښتو پیج ته چې موږ راشو نو انفارچونیټلی په پښتو کې د مارخور متعلق څه آرټیکل نشته نو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې په پښتو کې موږ ته د آرټیکلز د کنټریبیوټ کولو ډیر زیات ضرورت دی چې په ویکیپیډیا باندې په پښتو ژبه کې هم خپله آرټیکلز خپله یو زموږ ته یو میټیریل یا یو د انفارمیشن یو خزانه میلاویږي چې ډیر شی پکې صحیح ده لکه اوس زه تاسو ته دلته کې هسې زه ولیکمه اباسین یوسفزۍ صاحب متعلق که فرض که مونږه کتل غواړو د هغوی متعلق چې د هغوی متعلق په دې باندې په پښتو ژبه کې څومره لیکل شوي دي نو دوی مونږ ته وایي چې دا یو مخ موجود دی د اباسین یوسفزۍ متعلق دا وګورئ دا انفارمیشن د اباسین یوسفزۍ متعلق دی دا ګورئ دا څومره په دې کې څومره انفارمیشن مونږ ته میلاویدی شي نو هغه انفارمیشن ډیر زیات لږ دی او د دې وجه څه ده د انفارمیشن به لیکلی شوي ښه پوره وي خو د دې به پراپر سایټیشن نه وي شوی د دې وجې نه د وخت سره سره د ویکیپیډیا دا آرټیکل شارټنډ کړی دی مختصر کړی دی دې حالت ته راغلی دی دغه شانتې دا اوس تاسو چې کله هم داسې یو آرټیکل په ویکیپیډیا کې لیکئ نو د هغې پراپر سایټیشن خامخا په دې فوټ نوټ کې ورکوئ لکه دې کې سایټیشن نشته د دې وجې نه دا آرټیکل چې دی د الیمینیټ کېدو والا دی آلموست دا تاسو وګورئ ټیک شو او دغه شانتې که فرض که مونږه د روغاني صاحب متعلق یو آرټیکل کتل غواړو سپوز ټیک شو نو هغې کې لکه زه به ډایرکټ د دوی چې کوم که تاسو فرض که د یو پارټ هم ولیکئ که نه نو دوی تاسو ته که آرټیکل موجود وي دی به تاسو ته ووایي خو دلته کې د عبدالرحیم روغاني صاحب متعلق آرټیکل تر اوسه پورې نشته نو دا خبر تاسو ته ماته په تیر لیکچر کې کوله چې په ویکیپیډیا باندې مونږه کنټریبیوشن کول غواړو نو زموږ سره ډیر زیات د پښتو ژبې اتلان د پښتون قوم اتلان موجود دي چې د هغې متعلق مونږه لیکل کولی شو
او په ویکیپیډیا باندې کنټریبیوټ کولی شو. پکار ده چې د هغې متعلق په پښتو کې څه نه څه هغې د ډېر عزت وړ دي چې د هغې متعلق څه نه څه انفارمیشن موږ ته په ویکیپیډیا په انګلیش کې هم اویلیبل او په پښتو کې هم اویلیبل دي. دغه شان نور ډېر شی ټاپکس دي، تاسو په خپله کتی شئ، ویکیپیډیا سرچ کولی شئ. د تقریبا د 10,000 پورې آرټیکلز دي، نو تاسو ښه په اسانه باندې په دې باندې ډېر شی داسې چې کوم میسینګ انفارمیشن دي چې هغه پکار دي په ویکیپیډیا باندې، هغه تاسو کتلی شئ. او دا به زه تاسو ته یو اسایمنټ هم حواله کوم دې متعلق نیکسټ ویک کې انشاءالله. ها اوس دا خبره مونږ وکړه چې مونږه ایز ا سټوډنټ په ویکیپیډیا کله استعمال کې راولو خپل، نو مونږ ته د کومو خبرو خیال ساتل پکار دی. اوس به مونږ ګورو چې دا مونږ په دې ویکیپیډیا کې زمونږ کردار څه کیدی شي، د یو یوزر په ویکیپیډیا کې څه کرداري څه رول. نو درې قسمه رول زمونږ کیدی شي ایز ا یوزر. یا به مونږ ریډر یو، یا به مونږ کریټر یو، او یا به مونږ ایډیټر یو. نو دا لږ سره په تفصیل سره لږ ډسکس کوو. ګورئ چې کله مونږ د ویکیپیډیا پیج ته راشو، صحیح ده، د ویکیپیډیا پیج ته چې کله مونږ راشو، نو په دې کې تاسو د ټاپ ته دې وګورئ، په دې کې زمونږ سره د لیفت سایډ ته یو آرټیکل یو ټاک، او د دې سرچ فیلډ سره په دې خوا کې رائټ سایډ ته زمونږ سره درې ټیبز دي، یو ته ویلی شي ریډ، یو ته ایډیټ، یو ته ویو هسټري. مونږ چې کله یو پیج ریډ کوو، دا مونږ ایز ا ریډر یو، لکه مونږ یې ریډ کوو تش لولو، نور پکې مونږ څه کنټریبیوشن نه کوو. د بقایا دوه رولز چې کوم دي که نه، دا کنټریبیوټر دي، یا ایډیټري یا کریټري. کریټر هغه یوزر ته ویلی شي چې هغه یو آرټیکل جوړ کړي په دې ویکیپیډیا باندې. لکه مطلب ما چې څنګه تاسو ته مثال درکړو چې د عبدالرحیم روغاني صاحب متعلق تاسو یو آرټیکل جوړ کړئ، نو دا به تاسو د هغې کریټر یئ. صحیح شو. او دا په دې کې ګوره دا نان پروفیټ ویکیپیډیا ده، مطلب د دې نه څه فایده، څه فاینانشل فایده نشته، خو بس یو قسم د کنټریبیوشن دی. یو تاسو مثال ورکړئ لکه یو قسم له دنیا له څه ورکول دي، یو فی سبیل الله. ټیک شو. دغه شانتې بیا ایډیټر چې دی، ایډیټر ویلی شي هغه کس ته چې فرض که موږ دا یو آرټیکل ګورو، په دې کې ما یو خبره ولیده چې هغه صحیح نه ده، او زه وایم چې دا خبره داسې نه ده، دا داسې پکار ده، او زما سره یو سورس یو ریفرنس هم موجود دی، نو زه به لاړ شم، دا به ایډیټینګ به په دې پیج کې کوم، او هغه کوم انفارمیشن چې زه غواړم چې دا صحیح دي، ما ته پته چې دا صحیح دي، هغه انفارمیشن به زه انټر کړم، او پکار ده چې زه دغه شانتې دلته کې د هغې په یو نمبر درج کړم، کم نمبر چې الریډي په دې فوټ نوټس کې یوز شوی نه وي، لکه نیکسټ کم نمبر چې صحیح شو، او هغه کوم خپل سټیټمنټ چې دی هغه پکې ولیکم. یا یو داسې انفارمیشن چې زه وایم چې په دې آرټیکل کې پکارو خو شته نه، لکه د اباسین یوسفزۍ صاحب تاسو آرټیکل ولیدو، نو هغه په پښتو کې ښه پوره شارټ و، تاسو په هغې کې د هغې متعلق په مطلب زما په خیال چې یو دومره لیکل کولی شئ چې مطلب لکه ستړي به شئ پې، خو تاسو پکې فرض کړئ یو لږ غونته کې یو پیراګراف، یو نظم پکې شامل کړئ، یو ډېر ښکلی شعر چې هغه داسې په موجوده موضوع باندې یا غلط تشریح کیږي، تاسو وایئ چې دا تشریح داسې پکار ده، د هغې د پراپر سورس سره تاسو هغه کنټریبیوټ کولی شئ ویکیپیډیا ته. دغه شانتې ما چې څنګه خبره وکړه چې ریډر، نو ریډر خو جست یو آر ایل انټر کول دي، په هغې کې بیا آرټیکل نوم لیکل دي او هغه ځان ته راړول دي. کریټر دپاره او د ایډیټر دپاره تاسو ته پکار ده چې تاسو په دې ټاپ باندې تاسو وګورئ د لاګین خبره ده، بیا پکې کریټ اکاونټ خبره ده. چې کله ته کنټریبیوشن کول غواړې، نو ویکیپیډیا داسې نه ده چې بس ته به ورته ډایرکټ پکې دلته کې لیکل شروع کړه، داسې نه، ته به لاګین کېږې باقاعده. لاګین لکه څنګه چې موږ سره ایمیل اکاونټ دي او په هغې کې زموږ پاسورډ وي، زموږ سره یوزر نیم وي، دغه شانتې لاګین هغې ته وایي چې کله موږ ځان رجسټر کړی په ویکیپیډیا. که فرض که موږ سټارټ اخلو، لکه موږ ویکیپیډیا کې څه کنټریبیوټ کول غواړو، زموږ اکاونټ پکې الریډي نشته، نو په دې کې یو بله بټن ده، یو بل لینک دی پکې کریټ اکاونټ، موږ به دا کریټ اکاونټ کلیک کړو، او دلته کې ډیر آسان پروسس دی.
د کریټ اکاونټ چې دلته کې به تاسو څه چل وکئ دا د په دې کې یو وړوکی شارټ غونډه کې فارم دی څه درې څلور انفارمیشن پکې انټر کول دي خپل یوزر نیم به انټر کړئ خپل پاسورډ به انټر کړئ بیا به هغه پاسورډ دوباره کنفرم کړئ او خپل یو ایمیل ایډرس پور کړئ که ایمیل ایډرس تاسو نه ورکوئ نو ضرورت یې نشته خو بهرحال که فرض که تاسو خپل یو آرټیکل داسې لیکل غواړئ تاسو وایئ چې دا د لانګ ټرم دپاره او که په دې کې څه څوک چینجز کوي نو چې هغه ماته نوټیفای کیږي زه ترې خبرېږم نو د هغې دپاره پکار دی چې تاسو ایمیل ورکړئ نو زما ریکمنډیشن به دی چې تاسو کله دې کې رجسټریشن کوئ نو دا ټول فیلډز به پراپرلی فیل کړئ بیا به دلته کې دا کیپچا کوډ چې دی کم صحیح شو دا به انټر کړئ کریټ یور اکاونټ به ووایي بیا به د دې سره تاسو به راشئ دا بټن لاګ ان بټن چې ده په دې باندې به کلیک کړئ او کم یوزر نیم او پاسورډ چې تاسو ورکړی دی نو تاسو به دې ته لاګین شئ چې کله تاسو لاګین شئ نو تاسو به خپل رول وینئ چې تاسو به دلته کې بس تاسو نوم راغلی او د هغې نه پس تاسو دا ایډیټ او کنټریبیوشن دا کریټ دا چې دي دا تاسو کولی شئ لکه فار ایگزامپل تاسو به کریشن څنګه کوئ لکه زه اوس ما ولیکو عبدالرحیم روغانی صحیح شو او دلته کې دی ماته څه وایي The page Abdulrahim Roghani does not exist. You can ask for it to be created. نو دا به تاسو په دې بټن کلیک کړئ او دا د دې په نوم باندې به آرټیکل جوړول شروع شي صحیح شو تاسو په خپله چې کله دا کار د دې متعلق تاسو سوچ کوئ او لکه ورته کې ساین ان شئ ورته لاګ ان شئ ورته تاسو په خپله په دې کې ډېرې خبرې زده کول شروع کړئ د وخت سره دغه شانتې بیا د ایډیټر کوم رول چې دی نو هغه دا دی چې فرض کا ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې تاسو په دې کې ایگزیسټینګ یو آرټیکل دی موجوده یو آرټیکل دی الریډي لیکلی شوی دی په هغې کې څه چینجز راوسته غواړئ تاسو په ایډیټ کلیک کړئ دا ایډیټ بټن چې ده په دې باندې به کلیک کړئ او په دې کې تاسو دا ټول آرټیکل تاسو ته درکړی شوی دی په دې کې تاسو په مختلف ځایونو کې چینجز کولی شئ لکه دا مکمل آرټیکل په دې ځای کې په دې وینډو کې موجود دی په دې کې تاسو څنګه لیکل کول غواړئ څه لیکل غواړئ هغه به دلته ولیکئ بیا به راشئ دلته کې چې کله ریفرنس ورکوئ که نه لکه دا ریفرنس دا طریقه به هم که فرض که تاسو انټرسټډ وای نو زه به تاسو ته انشاءالله دا په کلاس کې ووایم هم او د دې په یوټیوب باندې ډېر ښې طریقې شته تاسو په اسانۍ زده کولی شئ په دې ټیکس کې هغه ریفرنس بندول ډېر په اسانه باندې کېږي دغه شانتې دا مختلف دي که اوس چې کله ایډیټینګ مونږ کوو نو په ایډیټینګ کې مونږه لکه اوس فرض کړه د سیز سپیلینګ غلط لیکلی شوی نو په اسانه باندې مونږ د هغې سپیلینګ چینج کولی شو دلته کې چینج کړئ او سیو بټن دلته په آخره کې هغه به کلیک کړئ ټیک شو پبلش چینجز او چې کله پبلش چینجز نو بیا مکمل په دې ویکیپیډیا باندې چې تاسو چینجز ورته ویلي هغه به پکې شامل کړی شي صحیح شو دغه شانتې په دې کې واپس راځو دې ته په دې کې بیا زموږ سره دا بل بټن ده ویو هیسټري ویو هیسټري کې تاسو ته چې په دې یو آرټیکل کې څومره هم چینجز شوي په کم تاریخ شوي څه چینجز شوي هغه تاسو ته مکمل په دې ځای کې میلاویدی شي صحیح شو کرنٹ ورژن پریویس ورژن لکه دا په جنوري 2020 کې په دې کې څه چینجز شوي دي او ان سورس آیټم چې دی هغه پکې شامل کړي دي نو دا مطلب دا دی چې کېدای شي اوس پکې موجود نه وي خو ان سورس آیټم او تاسو په هغه ورژن کتی شئ پریویس د هغې نه مخکې چې څه لیکلو هغه هم کتی شئ په دې کې دا مکمل تفصیل یو لاګ فایل دی ته وایي دا لاګ فایل مکمل په دې کې دا موجود وي دغه شانتې په دې سایډ ته چې آرټیکل دی د دې سره ټاک ومي لکه زه دې آرټیکل ته واپس راغلم ریډ بټن باندې بیا کلیک کو د دې سره ټاک ومي ټاک مطلب دا دی چې د کم ریډرز چې دي کم یوزرز دي هغې د دې متعلق څه خبرې کول غواړي څه ایکسټرا انفارمیشن ایکسچینج کول غواړي نو هغوی په دې ځای کې دا انفارمیشن ورکړي لکه دې کې تاسو کتی شئ مختلف د دې مختلف پکچرز متعلق دوی انفارمیشن ورکړي دي دغه شانتې نور داسې څه ایکسټرا انفارمیشن چې په دې آرټیکل کې برای راست نشته خو دلته به تاسو ته میلاویږي
نو دا زموږ د ویکیپیډیا سرسري مطالعه وکړه. اوس په دې کې بیا اخري چې کوم خبره ده نو هغه دا ده چې تاسو دلته کې د سکلز چې کله خپل یو ریسرچ کوئ د دې ویکیپیډیا باندې اویلیبل انفارمیشن په خپل ایجوکیشن پرپزز کې یا دیس د پبلیکیشن لپاره یوز کول غواړي نو دا خبره یاد ساتئ چې the skills needed to discern fact from fiction on a Wikipedia page are the same skills needed for students to approach all information on or off the internet. مطلب دا دی چې کله یو as a student یو ښه ریسرچر هغه یو ښه سټوډنټ هغه چې هغه په رښتیا خبرو کې او په درو خبره کې فرق کولی شي. دغه خبره څنګه چې په انټرنیټ کې په کار ده دغه شان د انټرنیټ نه بهر په کار په دنیا کې په کار راځي. ضروري ده چې یو سټوډنټ کې یو دا اویرنس وي. نو دا په انټرنیټ کې هم ده او دا په ویکیپیډیا کې ډیره زیاته ده. ویکیپیډیا کې به ډیر انفارمیشن داسې چې هغه به صحیح نه ډیر انفارمیشن به داسې چې هغه به هیلپفولي. نو ډیسن مطلب دا چې تاسو په دې کې فرق کولی شئ چې صحیح انفارمیشن څه دي او غلط انفارمیشن څه دي. د الله په امان.